بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو عمران بھائی ستاسو ډېره شکریا ادا کوم او تاسو ته پته ده په خپله هم تاسو ووایئ چې په 14 تاریخ باندې کومه زمونږ میله روانه ده ثقافتي. نو مقصد خو لاول د دې میلې دا دی چې مونږ هغه زوړ تاریخ او ثقافت راژوندی کړو. دغې کوم کیلونه دي مثلا کبډي شوه، رسکشي شوه، والیبال او دا ټول کوم زاړه کوم ګیمونه چې دي چې هغه پکې دوباره ژوندي شي او د هغې نوي کل ته هغه مخکې شي او هغې کې هغې خپل دلچسپي والي. تاسو د حجرې باره کې تپوس وکړو نو حجره چې ده نو دا خو زمونږ یو زوړ ثقافت دی او حجره زمونږ د کلي یو اجتماعي ځای نو په هغې کې ټول خلک مطلب دا دی چې هغه اجتماعي غم کوي، ښادۍ کوي، نور ډېر شیزونه دي چې هغه په اجتماعي طور هغې کې کېږي. نو مقصد د دې دا دی چې کوم دا نوی کل چې دی هغې ته د حجرې هغه اهمیت معلوم شي چې حجره کې به څه کېده او ډېر زیات ښکلی خوند یې هم نو مونږ په دغه غرض باندې دا دې کې د انعقاد کړی دی حجرې باره کې. نو لپاره د دې چې دغه کوم نوی کل چې دی هغې ته د دې اهمیت معلوم شي ځکه چې په حجره کې به خلکو پخوا به پکې مشران ناسو، کشران به پکې هم ناسو، ډېرې لویې لویې جرګې به پکې کېدې او نور څه خبرې به وې داسې مطلب ثقافتي کم د شپې مجلس وغیره رباب منګی او اور به پکې هم بلېدو. نو هغه زمونږ د دې ځوان کل نه هېر شوی دی. مقصد خو دا دی چې هغې ته دا دوباره لکه ای په دې کې دلچسپي والي او خپل هغه زوړ مطلب د ثقافت چې دی ورته یاد شي. ناظم صاحب د دغې نه علاوه په دې میله کې نور څه تاسو تابع کړي دي؟ نو مونږ خو په دې کې مطلب دغه هم کړی دی، کیلونه دي، ګیمونه دي او دا کوم تاسو به لیدلي دي دا ماشومانو لپاره پکې دا جولې دي، نور څه ډېر څه شیزونه دي انټرټینمنټ لپاره. او د تعلیم په باره کې کوم کسان چې فسټ او سیکنډ راغلي دي د هغې دپاره پکې مطلب د انعامات دي او نور ډېر شی سرګرمۍ دي پکې چې هغه به مونږ کوو. او زه خو لاول ټولو خلکو ته د دې پیغام ورکوم چې په دې میله کې حصه واخلي، راشي او دا کامیابه کړي. خصوصا د خپل ویلیج کونسل کوم خلک چې دی زمونږ هغې ته خاص کر زه بلنه ورکوم چې راشي او په دې کې خپله حصه والي او شامل شي پکې.